وایي که د لونګ بوی کړی نه وي که د لونګ بوی کړی نه وي پیغله خوله د لونګ بوی ته ځي نه. ګرانو کتونکو ګرانو مینهوالو نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ستاسو کوربه شیراز احمد شیراز یم او دا مهال موږ ناست یو په انټرنیشنل اسلامک یونیورسټۍ کې راسره ډېر خواږه غرونه ناست دي. د ناڅاپي مشره مو جوړه کړې ده کمران جاني، څه به ویل غواړئ زموږ کتونکو ته؟ ډېره مهرباني شیراز صاحب، زما خو خپل شعرونه شته خو چونکې زما سره دې ټایم کې هغه ډایري نشته نو لهذا پردي شعرونه به درته وایم. پردي نه دي شعرونه ټول زموږ خپل دي. د محمد ګل منصور صاحب یو غزل وړوکی شان او د هغې نه پس به درته نور هم ووایم. وایي دا تا چې چغې کړې نو چا در سره چغې کړې، دا تا چې چغې کړې نو چا در سره چغې کړلې، زه دې په زړه پوهېدم ما در سره چغې کړې. ډېر ښه دي ډېر. او د جدایۍ په وخت کې چغه دې د خولې ووته، د جدایۍ په وخت کې چغه دې د خولې د جدایۍ په وخت کې چغه دې د خولې ووته، ما خو ویل ګنې دنیا در سره چغې کړې. ډېر ښه ډېر ښه. او د کلي ترور چې در لغوک سوری کوو یاد دي شي، د کلي ترور چې در لغوک سوری کوو یاد دي شي، تا چې تش اخ وکړه ما در سره چغې. حد دې دوباره ووایه دوباره ووایه کمران. د کلي ترور چې در لغوک سوری کوو یاد دي شي، تا چې تش اخ وکړه ما در سره چغې کړلې. ډېر. یو بیا درته بل غزل ووایم. قربان قربان. کافر حسن د کافر په قسمت، کافر حسن د کافر په قسمت، ما د دواړو سره کړی، ما د دواړو سره کړی محبت. ډېر. د ژوندون په آخري سلګۍ وویل، د ژوندون په آخري سلګۍ وویل، زما تا ته او ستا ما ته ضرورت. ډېر ښه ډېر. دوباره ووایه دوباره دوباره. ډېر. د ژوندون په آخري سلګۍ وویل، زما تا ته او ستا ما ته ضرورت. کفریال باز د خولې نه مې وتلي، شیراز صاحب کفریال باز د خولې نه مې وتلي، د جانان جدایي څه وخت قیامت. دوباره شه دوباره. د جانان جدایي څه وخت قیامت. کفریال باز د خولې نه مې وتلي، د جانان جدایي څه وخت قیامت. او زه د ځان رقیب په خپله باندې هم، د ځان رقیب په خپله باندې هم، زه د ځان رقیب په خپله باندې هم، ما اکثر کړی خپل ځان ته نصیب، ما اکثر کړی خپل ځان ته نصیب. ډېر. غوږ یې تاو کړه د منصور او بیا یې وویل، غوږ یې تاو کړه د منصور او بیا یې وویل، ما ته ستا په سر چا کړی شکایت. دغه مات ګوډ غزلې وې. ډېر زبردست ډېر زبردست. کتونکو بختیار نور صاحب وایي چې اندازه د چا د قد به څنګه وکړي، اندازه د چا د قد به څنګه وکړي چې په لاس کې دې وړه غوندې ډیوه ده، او چې ستا مخ ته مې نظر دې ګوټ کومه، چې ستا مخ ته مې نظر دې ګوټ کومه، نن د چایو په پیاله کې هم نشه ده. باچا خان څه به ویل غواړي کتونکو ته زموږ؟ نو کمران خان خو خبرې وکړې، دې دپاسه مطلب دا ما له خو نه ښایي چې زه د ده دا رومانټیسزم چې کوم په دې شعرونو د منصور صاحب کې ده ښکاره کړو، نو بیا هم مطلب دا چې هغه د قوم پرستۍ هغه جراثیم دي راکې، هغه مطلب دا راښکاره کومه د صابر صاحب د یو شعر نه بیا صابر صاحب وایي چې زما ملګري د پښتو وایي پښتون دې مني، زما ملګري د پښتو وایي پښتون دې مني، ما ته د خیر د نوموړی دې نه وایي. صابر صاحب یو مشهور غزل دی چې مطلب دا مخکې هم ویلی شوی دی، خو زه مطلب دا قربان قربان. تاسو چې کله خپل په انداز کې وینو یقینا چې ډېر خوند به وکړي، ډېر خوند به وکړي که نه. نو هغه وایي چې څه د جلوس څه د جلسې څه د غذا شهیدان، څه د جلوس څه د جلسې څه د غذا شهیدان، موږ بې هنره پښتنو سره بلا شهیدان. ډېر ډېر زبردست. په میدان ما جنګوي ما له شاباسي راکوي، په میدان ما جنګوي ما له شاباسي راکوي، خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان. مونږ د یو جنګه خبر نشو چې چا وګټو، مونږ د یو جنګه خبر نشو چې چا وګټو، مونږ د هر جنګ روړو د دنیا شهیدان. او بیا مخکې وي چې مونږ د دې دور پیرات په غاړه مړه د تندې، مونږ د دې دور د پیرات په غاړه مړه د تندې، مونږ د دې دور د تاریخ د کربلا شهید. بیا بل ځای وي چې خپل پردي کم یو زورور پکې سر ونه خوړو، خپل پردي کم یو زورور پکې سر ونه خوړو، دا د کابل شهیدان ښکاري په رښتیا شهیدان، دا د کابل شهیدان ښکاري په رښتیا شهیدان. او چېرته د یو سلې به پورته شي شغله د رڼا، چېرته د یو سلې به پورته شي شغله د رڼا، په دې تیارو کې د هیر مشه د رڼا شهیدان، په دې تیارو کې د هیر مشه د رڼا شهیدان.
او نن سبا ډېر زورور نه مني رښتیا خبره نن سبا ډېر زورور نه مني رښتیا خبره وي مونږ په نن سبا کې وخت له خامخا شهیدان صابر صاحب وایي چې مسکا پکې راغلي وي صابره چې مسکا پکې راغلي وي صابره یو تصویر له ناڅاپه غوندې واخله تاسو د شهیدانو ذکر وکړو نو په اخره کې به د حمزوي صاحب یو ښایسته شان غزل لیغه وایي چې داکله مقدس افسانه نن په داکله مقدس افسانه سبا به وایي چې ناول کافر دی او خپل رنجیت سنګ د نصاب یې څه کړه خپل رنجیت سنګ د نصاب یې څه کړه زما د خاورې هر اتل کافر دی او زه دلیلونه د قرآن ورکوم هغه وایي دا سړی کافر دی